أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق الله العظيم. مخی آیت مبارکوں کی اللہ جل شانہ پورز د قیامت د جنتیانو حالات او د جهنميانو او بیا د دې دوانو په خپل منځ کې مذاکره چې کله یو بل دوی په جنتیان جهنميان لره ویني او جهنميان جنتیان لره ویني یو بل سره مکالمه وکړي. الله تبارک وتعالى دا غي تفصیل سره ذکر فرمایل او بیا فرمایل چې تاسو باندې مونږه تفصیل سره د احکام نازل کړي دي دا تاسو د پاره د علم نه ډکته هدایت او رحمت دی. د دې باوجود د خلق انتظار نه کوي مگر د قیامت او چې کله قیامت پورز باندې دوی د خپل د عذاب ویني په خپل سترګو باندې نو په دې وخت کې به وایي چې او بالکل د الله پیغام د الله کلام مونږ ته په حق رسیدلی او آیا نن څوک شته چې زمونږ سفارش وکړي او زمونږ شفاعت وکړي او کدا څوک نه نو کم از کم مونږ ته مهلت راکړي شي دوباره چې واپس مونږه دنیا ته لاړ شو او داسې اعمال اختیار کو چې هغه زمونږ د دې تیر اعمالو په شانتي نه نو فرمایي چې دې خلکو خپل ځان په نقصان کې واچولو او رخصول د دوی نه هغه دروغ چې کوم دوی جوړول. اوس په دې ځکه د الله تبارک وتعالى د توحید دلایل ذکر کیږي چې الله رب العزت هغه ذات دی چې تاسو رب دی او پیدا کړی د اسمانونو او زمکا په شپږو ورځو کې او بیا دا غینه بعد قائم شو په عرش باندې او هغه الله تبارک وتعالى هغه ذات دی چې هغه پردا چوي د شپې په ورځ باندې او دی یو بل پسې په منډه منډه باندې راځي دغه سي سپوږمۍ نور او سپوږمۍ او ستوري دا ټول لګیا دی په حکم د الله او خبردار دا هر څه پیدا کول والا الله جل شانه دی نو حکم هم صرف داغه چلیږي. برکت والا ذات دی د برکت خاوند دی او پروردگار د ټول عالمونو دی. نو فرمای ان ربکم الله بشک استار رب الله دی الذي کم چې خلق السماوات پیدا کړل اسمانونه والارض او زمکا فی 6 ایام پشپغو ورځو کې ثم استوى بیا قائم شو علی العرش په عرش باندې یغشی الليل النهار هغه پردا چوي د شپې په ورځ باندې یطلبه حثیثا چې دین رستو راځي دا په منډه منډه والشمس او نور والقمر او سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات لګیا دي بامره په حکم داغه الا ووري له الخلق داغه د پاره دی پیدا کول والامر او حکم ور کول تبارك الله ډیر برکت خد برکت خاوند دی رب العالمین پروردگار دے د جهانونو. ان ربکم الله بشک استاسو رب هغه الله دی رب وی هغه ذات ته چې کوم ذات تدریجن ابتدانا یو سیز خپل انتها ته رسي سرنګ چې د انسان
تخلیق فیصله وکي نو د مور و پلار د نطفې نه او هغه حقیر اوبونه چې انسان هغه د هغې نه کرکه کوي د هغې نه نفرت کوي او هغه حقیر اوبو چې په بدن او په کپړې باندې ولګي مونځ ورسره نه کېږي او انسان د هغې وجود نه برداشت کوي ځان نه لرې کوي پاکوي قابل نفرت اوبونه الله تبارک وتعالی دا انسان اشرف المخلوقات پیدا کی او بیا تدریجن دغه د حقیر اوبونه تر د خپل د ځوانۍ د شباب عمر ته رسیدو پورې الله تبارک وتعالی دا انسان تدریجن چې د نظام دا چلی الله تبارک وتعالی په دې باندې هم قادر دی څرنګه چې په دنیا کې په جنت کې یو جنتی د یو معشوم خواهشو کې او د خپل سترګو په وړاندې په یو څو لمحو کې دننه دی به د جنت حور سره قربت وکي او په څو لمحو کې دننه د سترګو په وړاندې معشوم پیدا شي او نوجوان بشي حضرات مفسرین کرام لیکي چې الله تبارک وتعالی په دې دنیا کې هم په دې قادر دی په دې دنیا کې هم دقه سي معشوم را لوي کول شي چې څو لمحو کې معشوم نوجواني عمر ته ورسي لیکن تدریجن چې کوم دا مراحل دي نه میاشتې د مور په ګیډه کې 2 کاله 2.5 کاله د پیو په خوړلو کې او بیا په قلار چې 20-25 سال کې یو نوجوان خپل د شباب عروج ته ورسي الله تبارک وتعالی خپل بندله دعوت فکر ورکړي چې هر کار چې کې هغه به حکمت سره بصیرت سره تدریجن په آرام ترقی وکړي एकदम به مخې ته کوشش نه کوي نو الله تبارک وتعالی د اسمانونو او د ځمکه چې پیدا کړنو خلق السماوات رب دې ستاسو ربکم الله ستاسو رب الله دی او بیا په دې باندې دلیل دا دی الذي خلق السماوات والارض کوم چې پیدا کړل اسمانونه او ځمکه فی 6 ایام په شپږو ورځو کې په دې کې هم یو حکمت دی رب کائنات صرف د اراده د یو کار وکي انما اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون یو کار اراده وکي هغه ته شاء هغه شي کن چې شاء فيكون هغه شي الله تبارک وتعالی دې کن دې لفظ هم محتاج نه دی صرف اراده وکي اراده شيئا ته یو شی اراده وکي دا کن دا لفظ دا زمونږ استاد د پویولو د پاره دی الله تبارک وتعالی دې کن لفظ هم محتاج نه دی صرف اراده قدر وکي هغه سیز وجود ترازی نو د اسمانونو د ځمکه د کائنات چې شپږو ورځو کې پیدا کړی دی نو دا په دې کې یو حکمت دی انسان ته دعوت فکر دی چې هر یو کار چې کینو په یو نظم او ضبط سره یو ترتیب سره یو حکمت سره او تحمل سره او سنجیدګۍ سره او وقار سره کار کوه جلدبازي مکوه ځکه نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې الانات من الله والعجله من الشیطان سنجیده او دغه سپارام سره یو کار کول دا د الله تبارک وتعالى طرف نه دی والعجله من الشیطان جلدبازي او جذباتي دا د شیطان طرف نه وي نو په هر کار کې پارام کول یو سیز حلم سره بودباری سره سنجیدګي سره کول ځکه الله تبارک وتعالى په شپږو ورځو کې هفته دغه اتوار پیر منګل بود جمعرات جمعه په دې شپږو ورځو کې الله تبارک وتعالى تدریجن د اسمانونو او د ځمکه پیدا کړه او بیا هفته ورځ دا خالی پاتې شو هفته یوم السبت انقطاع معتدل ته وي یعنی په دې ورځ باندې الله تبارک وتعالى سند پیدا کړی د اسمانونو ځمکې نه دا په دې شپږو ورځو کې اتوار نواله ترجمه پوری دا نظام پیدا کړی دی ثم استوى على العرش بیا قائم شو په عرش باندې کما یلیق بشانه څنګه قائم شو څنګه چې د الله شان سره مناسب دی زموږ ور باندې ایمان دی یغشی الليل النهار دا نور دلایل د توحید ذکر کوي الله تبارک وتعالى چې دی پردا چوي د شپې په ورځ باندې یعنی رڼاوي شپه راشي هغه لپاره پټ یطلبه حثیثا چې دی رست ورپسې په منډه باندې راځي والشمس والقمر والنجوم او دغه سینور سپوږمۍ ستوري مسخرات بامر لګیا ده په حکم داغه دا مسخر دی د انسان د خدمت د پاره د الله تبارک وتعالى د حکم مطابق الا له الخلق والامر ووريهم داغه د پاره پیدا وخت دی پیدا کول دی او حکم ور کول دی حکم او تخلیق داغه دی د ټول کائنات سره د انسان
نو پکار ده چې حکم هم داغه چلیږي. خو نن بدقسمتۍ نه د الله تبارک وتعالی د حکم مطابق زمونږ ژوند، زمونږ ملکی نظام، زمونږ معاشرتی نظام، زمونږ معاشي نظام دا نه چلیږي. او د الله تبارک وتعالی د حکم مطابق چې کوم چلیږي هغه ته نظام خلافت وایي. او نظام خلافت زمونږ استادو په ملک کې، زمونږ استادو په معاشره کې نشته دی. ټول هغه د یهودو نصارو طور طریقې دي، څه د هندوانو طور طریقې دي. او نظام معیشت د اغیارو په نقش قدم باندې، نظام تعلیم د اغیارو په نقش قدم باندې. د الله تبارک وتعالی حکم هغه ته غلبه په مونږ کې حاصل نه دی. زمونږ استادو فیصلې، زمونږ استادو عدالتي نظام، زمونږ استادو تعلیمي نظام، زمونږ استادو کاروباري نظام، معاشي او تجارتي نظام دا ټول په سود باندې او د اغیارو په طور طریقې باندې روان دي. ځکه الله تبارک وتعالی وی الا خبردار له الخلق، هغه پیدا وخت دی نو ارس هغه پیدا کړی دی نو والامر حکم دغه پکار دی، نظام خلافت پکار دی، عادلانه نظام پکار دی چې پاغي کې د الله د کتاب مطابق فیصله کیږي او خلکو ته د الله د کلام مطابق چې دغه ته عدل او انصاف ملاويږي. او دغه سي د جابرانه ظالمانه نظام دا د الله تبارک وتعالی د حکم مطابق نه دی. ځکه تبارک الله رب العالمین، ډیر برکت د برکت خاوند دی الله جل شانه، پروردگار د ټول جهانونو دی. صدق الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.